د سنف پښتونخوا ډیرو ګرانو ښاغلو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنګونو سره زم ستاسو قربا روخان یوسفزی امید لرم چې روغ جوړ وي. خپل یو دوه شعرونه وایم چې بیا هم خلګي که هر څومره زاړه وي، بیا هم خلګي که هر څومره زاړه وي، بعضې خلک قدرتي هسې خواږه وي، او دا به وي د صوابۍ د سیمې ښکلي، دا به وي د صوابۍ د سیمې ښکلي چې له رنګه غنم رنګ په خوله پاسته وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو، نن زمونږه موضوع چې کومه ده نو هغه د صوابۍ په ادبي او بیا خاص کر په سماجي صورتحال باندې زمونږ، او په دغه موضوع باندې زمونږ خوشبختی ده چې زمونږ سره زمونږ ډیر ګران، ډیر محترم او ډیر معتبر نوم او زمونږ ملګری هم دی، زمونږ هم خیال هم دی. نو موږ سره په سټوډیو کې موجود دی، په خپل مې ډیر ښه خاکنګار د بلدار چې هغوی ته دا کریډټ اومزي یو اعزاز یو شرف په حاصل دی چې د صوابۍ نه ړومبې د پښتو د کتاب په شکل کې د خاکو چې کوم صنف دی نو په هغې باندې دوی ړومبې چې کوم دی نو کتاب هم چاپ شوی دی، هغه هم مارکیټ ته راغلی دی، او تکل نګار هم دی، مضمون نګار هم دی، کالم نګار هم دی، او شاعري هم ظاهره ده چې زمونږ لیکونکي هر لیکونکي چې د هغه بنیاد لومبۍ چې کوم دی نو دا شاعري. زما مراد دا دی چې موږ سره په سټوډیو کې موجود دي زمونږ ډېر محترم سید جاوید ګیلانی صاحب، اقبال سید جاوید اقبال ګیلانی صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. نو هر ساول خو زه باچا صاحب، موږ ورته باچا صاحب وایو، ټول ورته باچا صاحب وي، په باچا صاحب مشهور دی. لومبۍ خو باچا صاحب زه تاسو ته هر کلی وایم، په خیرالي درته وایم، او مننه مو کوم چې تکلیف مو وکړو په دې ګرمۍ کې راغلی او زمونږ پروګرام کې موږ سره کېناستئ. نو ډیره ډیره مننه روخان صاحب. دا زما دپاره د اعزاز خبره ده چې زه د خپل یو استاد یو خپل یو ډیر نږدې ملګري او ډیر یو خپل هم خیال مخې ته ناست یم. بیا د سنو اف ام ډیره ډیره شکریه چې موږ له بار بار دا موقع راکوي. نو دا زما دپاره اعزاز دی. باچا صاحب خبره خو موږ د صوابۍ په سماجي یا ادبي صورتحال باندې به هم خبره کوو، خو لومبۍ ستاسو حوالې سره به هم لغونې دا خبره ضروري ده چې تاسو په صوابۍ کې یعنې خاص صوابۍ هم ډېر لوی دغه دی، تقریبا 1500 دغه کلي دي پکې، نو تاسو کلي ته میا ډیری وایي. دا د میا ډیری څه پس منظر دی چې لکه دغلته تاسو ټول څه یو خیل یو خاندان دغه یا دا نوم چې کوم دغه نه جوړ شوی دی، د دې څه په وجه تسمیه یا پس منظر دی؟ داسې ده روخان صاحب چې زمونږ سلسله چې دی دا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه نه ده، او زمونږ د ماته چې سوره یاد دي لکه او کوم زمونږ په مقبرې کې چې کومه غټه کتبه لګېدلې ده نو هغه مونږ ټوله شجره هلته کې لیکلې شوې ده، ډېره غټه شجره په کتبه باندې، بلکل کتبې باندې. نو دا زمونږ مشران دغه ځای کې راغلي وو او دا ځای ویل کېږي داسې چې دا ځای ډیری وي او مطلب پخوا خو چې دا کوم دغه ونو را دې دی کې دا حشرات مشرات او ماران او دا څیزونه ډېر وو. نو مقصد دا دی چې د دې نوم نه چې دی نو چونکې دلته کې میا صاحب لکه زمونږ مشر راغلی نو د هغې نوم نه دا میا ډیری شوې ده. لکه ړومبۍ لکه ستاسو چې کوم مشر راغلی او ظاهره د پښتانه چې کوم دی نو لکه دغه سیدان او میانګان دي اکثر دغه باچا صاحب او میا صاحب ایگزیکټلی بلکل په دغه یو نوم باندې حسابېږي، حالانکې ځینې زمونږ دغه چې هغوی په دې کې لغونه تخصیص کوي. چېرې یو خبره تاسو ته وضاحت سره وکړم چې لکه اوسه پورې زمونږ لکه چې کوم کلی دی که نه لکه زمونږ چې کوم تاریخ دی نو هغه دا دی چې مونږ نه خو د انګریز تسلط مونږ
منلی دی او نه چې کوم دی نو موږ د سیکانو تسلط منلی دی او الله پاک فضل دی چې لکه زمونږ مشران په خپل دغه باندې قایم دایم پاتې شوي دي دې علاقې کې داسې خلک شته چې هغوی د میا مولا په نوم باندې لکه دغه شوي دي او هغوی ډېرو جاګیرونو مالکان دي زمونږ اوس هم هغه هینډ ټو موت خبره ده شکر دی الحمدلله د خدای پاک فضل ډېر ښه وخت تېرېږي خو لکه موږ هغه دغه نه یو او زمونږ ټوله یو فیملی ده لکه ټول سادات دي جی او بالکل تاسو خبرو کړه چې موږ ګورو وینو داسې ډېر تاسو څنګه خبرو کړه نو ډېرو کورانو ته بیا خاص کر لکه د فرنګیانو په دور کې چې کوم دی نو دا ډېرې لوی څېرې او ډېرې لوی څیزونه ورکړی شوي دي خو دا خبره چې تاسو څنګه د دې وضاحت وکړو بادشاه صاحب تاسو د لیک د دغه سره هم تعلق لري ظاهره ده چې شعر و ادب سره نو په شعر و ادب کې چې کوم دی نو څه داسې ستاسو د خپل زیات رجحان یا د خوښې صنف چې کوم دی نو څه خوښېږي او چې هغه طرف له تاسو ښه شعر مې خوښېږي روخان صاحب لیکلی نه شم او نثر لیکلی شم خو کابو مې ورته نه کېږي نو نثر کې خو ظاهره تاسو اوسه پورې په نثر خو مو لیکلی دی که نه الحمدلله دا د تکلو کتاب چې دی نو کمپوزینګ کې دی انشاءالله تعالی ډېر زر به 12 لاس راشي که خیري څو ورځې کې که خیري د خاکو د هغې تاسو ته پته ده چې الریډي چاپ شوی دی دې نه علاوه چونکې ما د 35 نه زیات ملکونو سفر یې کړي دي د هغې سفرنامې زه لیکم یو ناول زما په دغه کې دی لکه داسې رو رو پکې کار کوم خاکه یو دغه مو جوړه کړې نه نه خاکه نه شروع مې پې کړې ده او دا خپل چونکې زما ژوند داسې دی چې دا ډېر د تودو سړو نه هم تېر شوی دی او ډېرې خوشحالۍ ظاهر خبره 35 ملکونه خو لکه کتل داسې په اسانه نه کېږي نو مقصد دا چې آمیزش دی که نه لکه سختۍ هم راغلي دي او خوشحالۍ هم راغلي دي نو ظاهره خبره ده چې دا داسې غټه کارنامه ما نه ده کړې خو دې کې داسې خبرې دي چې هغه به ولس له فایده ورکړي نو ژوندلیک ته مې اراده ده دا سفرنامې دي او داسې ګریجولي اړم یم بس داسې په مزه به انشاءالله تعالی کوو که خیر بالکل نو ګرانو کتونکو اورېدونکو بادشاه صاحب څنګه چې تاسو د هغوی خبرې واورېدې چې 15 ملکونه یې کتلي دي او دا صرف په دې نظر باندې چې هغه د سیاحت په نقطه نظر باندې چې دا ملکونه زه وګورم او پکار دي چې دا سفرنامې خدای دې وکړي چې مخې ته راشي د یوه وجه دا ده چې سړی بیا لغونې د نورو ملکونو د هغوی د دغه سره هغه خپله موازنه هم کوي موږ باچا صاحب سره خبرې هم کوو خو زه تاسو ته دلته دا یو خبر هم کوم چې زموږ د ټلیفون شمېره ده 09152504143 نو تاسو کولی شئ که دې دوران کې تاسو موږ ته څه د ټلیفون کال کوئ بادشاه صاحب نه څه پوښتنه لرئ یا د پروګرام حوالې سره څه خبره څه تجویز وي نو سر په سترګو ستاسو د دغه به موږ د غږ انتظار وکړو د غږ جواب کې به غږ درځي بادشاه صاحب ثوابه خبره چې موږ کوو نو ظاهره ده چې په ادبي صورتحال هلته چې کوم دی نو بلا ټولنې هم تنظیمونه هم شته دی لیکل هم کېږي او شاعري هم کتابونه هم چې دغه چاپ کېږي تاسو هلته چې کوم دی نو داسې څه بنیادي دغه څه تنظیم یا دغه ټولنه لرئ هلته څه سرګرمۍ یا نو داسې دی روخان صاحب چې ټولنه خو زما تړون چې خپل کم دی نو هیواد پښتو ادبي ثقافتي تړون سره دی پېښور کې چې کم دی نو زموږ درسګاه چې دی دا مارکه ده ساهو لیکونکو مارکه ده او بیا زما غیر رسمي استاد چې د چا د وجې ما د خاکو کتاب دا کړی دی ګل محمد بیتاب صاحب سره زموږ د پښتو ادبي فورم منګه شپږ کسان یو لکه د هغې زه یو غړی یم تاسو ته پته ده لکه نو دغه اکټیویټي زمونږ دغه شي سوره پورې چې د صوابه خبره ده نو
صوابای کې خو زمونږ تړون خو دغه سره شته دی او هغه نسبتا لږ کار کوي خو لکه ادب له چې زما خپل خیال دا دی چې ادب له کم کار په کار دی که نه نو هغه په صوابای کې بالکل لکه د نیش برابر دی د هغې به زه تاسو له یو مثال درکم ستاسو مراد د تنقیدي اجلاسونو نه دی یا داسې څه نور څه پروګرامونه یا څه زما مراد دا دی چې لکه باضابطه طورو که هفته کینی نو کم از کم په میاشت کې 2 اجلاسونه که میاشت کینی نو کم از 2 هفتې کینی نو کم از کم میاشت کې یو اجلاس پکار دی او دې سره که تاسو خیال کړئ نو مختلف قسمه هغه ډیټا هم راجمع کیږي او لکه دا په دې وجه باندې ضروری ده چې که چېرته یو وړوکی سړی یو مصري خانې ته بوځي نو هغه ته اول د اوزارو چل ښیي که نه لکه دا پیشکش دی دا پلاس دی دا پلک دی دا دی نو مقصد دا دی چې څومره وخت تېرېږي نو بیا په آخره کې هغه نه یو داسې دغه جوړ شي چې فلانې استاد لکه دا د ګیس استاد دی او ډېر ایکسپرټ دی نو دا ځکه یي چې لکه هغه د دغه نه تېر شوی نو زمونږ مسله دا ده چې لکه دا تنقیدي اجلاسونه او دا لکه ډېر په دې حوالې سره هم ضروري دي بیا یو بل سره ربط چې دا سیزونه خو لکه مقصد دا ده چې داسې چې په دې خو نه ده که نه چې خدای مکه لکه څوک اعلان واوري چې د فلاني رور مړ دی د فلاني خور مړه ده او بس سړی ولې لاړ شي دوا وکړي دا خو هسې هم زموږ عام عزیز ولي دی لکه نو ادب دې ته نه وایي لکه زما خیال دا دی چې لکه دا مشرانو چې کومې قربانۍ ورکړي دي دا اوس چې کوم دا کېږي نو د دې په شا باندې یو ډېر ریهرسل دی او یو ډېر دغه دی نو هغه سیسټم خو زما په خیال تاسو هم زما نه ښه پوهېږئ لکه هغه سیسټم خو تاسو مراد دا دی او ستاسو خبره سره زه اتفاق کوم چې زمونږ په صوابۍ کې چې کوم دی نو که څه هم ادبي سرګرمۍ کېږي نورې لکه کتابونه چاپ کېږي یا د شاعرانو په اعزاز کې پروګرام کېږي درناوي کې کېږي یا د کتابونو مخکتنې هم کېږي او مشاعرې هم کېږي تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه او د دې شي هلته چې کوم دی نو دا کمی یا فقدان دی او په کار دا دی چې هلته په یو خو دا چې د تنقیدي نشستونو سره لکه په موضوعاتو باندې یا په دغه باندې لکه څه مکالمه پکار وي یا داسې څه لیکچر ټایپ یو څیز پکار وي چې مثال اوس باچا صاحب چې کوم دی نو بھائی باچا صاحب په تکل باندې یو خبرې وکړي او بیا کې یو سړی د تکل حوالې سره یا د خاکي مثال حوالې سره ځان پوهول غواړي یا دغه نو دا دغه پکار دی د دې دغه خو پکار دی زه دا ویل غواړم چې لکه زما دا چې کوم کتاب چاپ ته دی کې 19 خاکي دي ټیک ده که نه ما په خپل ځاني خپل فکر دا کړی دی چې لکه مثال کې طور دی کې 18 خاکې په سړو باندې دي او یو ما په محترمه کلثوم زیب باندې لیکلی اگر چې دا سړي په ښځو خاکې نه لیکي دغه بحیثیت لکه د یو لیکوالې ما هغې باندې لکه خاکه لیکلې ده لکه ما خپل دغه اوس که چېرې مثال کې طور دا تنقیدي اجلاسونه وې نو دا یو خاکه به ما وړه او هلته کې به ما دا کوله اوس چې د دې کتاب کم معیار دی نو مقصد دا دی چې هغه معیار به د دې نه نور موچتو زه دا فارموله په ځان اپلای کوم زه چاته نه وایم چې ګینې مثال کې طور لکه داسې لکه دا زما دپاره بدبختي ده نو داسې د هر چا دپاره بدبختي دی چې څوک د دې دغه کې لکه ادب سره تړلي دا د هر هغه سړي دپاره بدبختي ده پکار دی چې او ستاسو دا خبره صحیح ده چې دې کې کم ضروري ده چې دا دې طرف څخه زمونږ دغلته د لیکونکو دغه پام راوګرځي او بل ښه خبردار چې داسې یو کوشش پکار چې دا دغلته صوابۍ کې څومره چې ملګري دي تنظیمونه دي نو د دې یو کوشش پکار دی داسې چې یو ځای کم از کم تاسو خبر وکړه ځان لدی وی څنګه یا دغه په شکل کې خپل نمونه باندې هم دغه کوي او داسې میاش کې دغه کې یو ځای مکالمه لیکچر یا داسې نشست
دې سره تاسو خبره چې ربط هم پیدا کیږي یو بل سره. روخان صاحب د دې یو اسان غوندې چل دی. جی جی لکه مونږ خو مثال لکه میلمه چې راشي که نه نو مونږ میلمه له خامخا چرګه لالو او ټیک ده که نه او یا ګڼ راشي نو دوه لالو. او اوس که به فرد مال لکه مونږ دا شی داسې کو چې هغه دوه چرګان هم مونږ لال کو او هغې کې لږه ډېره خوروا خوروا وکړو واچوي. او یو د څلورو کسانو په ځای مونږ 15 کسان راوغواړو او که نه لکه نو او مقصد دا دی چې لکه د مقصد خو د خوراک نه دی که نه مقصد مقصد خو خو راغونډېدل دي مکالمه کول دي تبادله او خیال وبس. تبادله خیال کول دي د یو بل خبره برداشت کول دي یو بل لاجیک سره جواب ورکول دي نو د دې نه به ښه ادب او ښه تهذیب او ښه کلچر او ښه پښتونولي دا به ترې راوځي. زما د خبرې مراد نه دا تاسو دی. بالکل خبره صحیح ده. بچا صاحب ثوابه چې موږ وګورو نو لکه عموما په سماجی لحاظ باندې یا د کلتور په لحاظ باندې خلک ډېر زیات دغم کې چې ثوابه کې کلچر هم شته ثوابه کې چې کوم نه دام شته خو موږ د تیرو سو وخت نه ګورو چې ثوابه کې چې کوم نه یو خدای شي بدمنیم ډېر زیاته شو د امنومان مسله جرایم ډېر زیات شول او نور هم داسې بلا ستونزې دي او خو دې سره زه دا یو خبره دا کوم چې الته بیا د ثوابینو زمونږه په حکومت کې به داسې خبر وکړو ځکه چې دا ذمہ داري یا دا سیزونه چې کوم دي دا د انتظامیه د مقامی انتظامیه او بیا د منتخب نمائندګانو کاري نو زمونږ الته نه لکه د ثوابینو دوا د قومي اسمبلی ممبران 15 د صوبایي اسمبلی ممبران پکې وزیرانو دغم دي څه غړي چې دا سو جدا چې الته ثوابه د تیر سو وخت نه کوم دي نو سره د چې په ایجوکیشن کې ډیره زیاته مخکې ده د کلچر په لحاظ هم خلک وایي چې ثوابه کې دا د صفاتونو د غیم کې خو بل خو وګورو د جرایم طرف لا یا د انتظامی الته د امن او امان مسلو ته ګورو دغه ته ګورو بیا د منتخب نمائندګانو یا د یو ضلع د ضلع چې کم څه ریکوایرمنټس وي کم لوازمات وي کم سہولیات وي هغه ثوابه کې په نظر نه راځي نو دی حواله سره د یو لیکون کې یا د یو کالم نگار په هیڅ تاسو چې کوم نو کالمونه لیکلي دي لیکيوم دا چې وو چې یو صحافتي سترګمانیوم نو په دې حال کې تاسو څه نظر لري سوال غواړي. روخان صاحب زما په خیال د دې خو ډېر زیاتې وجې دي خو چې لکه غټه وجه مونږ راخلو که نه نو هغه د رابطې کمی دی که نه د رابطې کمی داسې لکه د کور نه به راواخلو مثال زما زوی دی او لس نیمې بجې دي او هغه کور نشته نو مقصد دا دی چې ماله په کار دی چې زه د زوی نه تپوس وکړم چې لکه وایي ته چېرته تللی وې یا زه د هغه لوک آفټر وکړم که نه اوس دغه رابطه که به فرد مال یو ادارې ته موږ لاړ شو یو سکول ته یو دغه ته نو په کار دا دی چې لکه استاز د یو الک متعلق داسې څه خبره واوري چې هغه د هغه فیملی او دغه انفارم کی او مقصد دا چې نو د استاز دغه رابطه شوه داسې ورسره لکه ورپسې چې زی نو مثال لکه هر یو واکدار چې دی لکه د یو ارګنایزیشن یا د یو محکمې نوم نالو خو لکه مثال کې طور هر یو دغه چې د دغې خپل ریسپانسیبلیټیز دي که نه لکه نو مقصد دا دی چې لکه د هغې حالت هم تاسو ته معلوم دی چې لکه ګریجولي څه کېږي لکه د ادارې په کم طرف روانې دي نو اخري خبره چې دی لکه که به فرد مال موږ خپل سیاستدانو ته وګورو لکه تاسو چې کوم خبره وکړه نو زما خیال دا دی چې د ووټ په وخت کې خو لکه دی سپوږمۍ ته هم سړک وباسي خو لکه چې کله ووټ واخلي نو بیا د دی لکه چې دی بیا عوامو سره رابطه ني نو زما په خیال غټه وجه چې دی نو د کور نه چې شروع شي نو تر پارلیمنت پورې د ربط کمی دی او دا ورسره چې کوم دی نو د هغه ربط د کمي د وجې بیا دا واړه کرایمز پیدا شي لکه مثال کې طور یو وړوکی په نسوار عادت شو په سګرټ عادت شو د هغې نه چرسو ته لاړ
بیا مثال کې طور ظاهره خبره هغې له پیسې پکاري، هغې دپاره غلاګانې کېږي، هغې لپاره غیر اخلاقي جرمونه کېږي یا داسې که نه لکه دا. نو زما خپل فکر دا دی چې د ربط کمی دی او رابطې کمی دي، نو دا ځکه داسې کېږي. بل بادشاه صاحب لکه که مونږ وګورو نو صوابی چې مونږ که د ضلعې خبره کولو د ډسټرک خبره چې کېږي نو هغه رنګ دا چې په کلو کې یا په نور هم د سهولتونو خبره شي یا د ډیولپمنټ د ترقۍ خبره شي، نو مطلب چې دا د اته اتیایم نه دغه شوې ده، ذله شوې ده او دا اوس کافي سوره زمانه تېره شوه او په دې کې مختلف دغه راغله. موږ دا مطلب دی چې لکه مختلف نمایندګان حکومتونه راغلل د هر خو هغه رنګ دغه نه ښکاري لکه هلته چې کوم څنګه پکار وو دغه د سړکونه لکه موږ که لرې نه ځو، موږ صرف دلته د جهانګیري نه د صوابی دا مین روډ چې کوم دی چې دا د ضلعې او د جهانګیري او د صوابی ترمنځ موټروی خو د هر چا خو ځان له یو څیز دی که نه دلته. نو تاسو خبره وکړه چې د ربط کمی هم دی، خو بل خوا دا هم یو حقیقت دی چې موږ به داسې ووایو چې یا زموږ د دې سیاستدانانو ترجیحات هم بدل دي او بیا زموږ د ولس هم زما په خیال چې دې سره تاسو اتفاق کوئ نه چې د دې د سیاسي شعور کمی دی یا دغه د چې هر سړی په ذاتي کار دپاره خو دغه دی خو اجتماعي طور اجتماعي آواز نه راپورته کړي. داسې ده روښان صاحب چې لکه هر سړی چې دی نو هغه دې خبرې سره زما اتفاق دی چې د خپل ذاتي کار دپاره متحرک دی، اگر چې د هغه ذاتي کارونه ګورې د هر چا نه کېږي که نه لکه او د هر چا نه کېږي. دې کې هم بیا کیټګریز دي او بریتور او لکه زورور او پیسور وغیره که نه لکه داسې دغه یي. خو داسې دی ما ته یو واقعه رایاده شوه غالبا دا د 1992 خبره ده او زه په ډیوټي یم او زه اکسین سره ایگزیکټیو انجینیر سره پی یم او ټلیفون رالی، ټلیفون ما ته وی صاحب دشته ډي سي صاحب به سره خبرې کوي. نو ما ورته وی اوشته، نو ما ورته اکسین صاحب ورته وکړو. نو هغه چې څنګه ما ورته وکړو نو هغه ما ته دستای کې بازار وکړو چې لکه دننه راشه. نو زه دننه لاړم، نو ما ته هغه ووایي چې ټولو ایسډیوګانو ته میسج ورکړه چې وزیر اعلی صاحب به راځي او د جهانګیري او د صوابی د دورویا سړک افتتاح به کوي. نو تاسو ټول ګاډي او پای کې کسان که نه لکه لاړ شئ او مقصد دا دی چې هلته ګیدرینګ جوړ شي او مقصد دا دی چې دغه نو ما ایسډیوګانو له موږ سره به یو میسج بوکو هغې کې ما لکه هغه میسج کنوی کړه هغې کې ما ولیکو لکه چې څه طریقې کار و. اوس تاسو سوچ کوئ دا د 1992 خبره ده او مقصد دا دی چې اوس 2026 دی او اوسه پورې چې د جهانګیري او د صوابی دورویا سړک جوړ نه شو که نه لکه. نو مقصد د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دا زه حلفن درته دا خبره کوم چې لکه دا خبره نن راله چې دا پته نه وه موږ چې لکه مقصد دا چې دا ما سره په خپله دا واقعات شوي دي چې لکه د دې منظوري کله شوې ده نه هغه افتتاح له به لکه راځي چې افتتاح له راځي. اوس مقصد دا دی چې خو پیپرز والا افتتاح ده. مقصد دا دی چې لکه دې نه پس چې هر څو ورځه له دې دوران کې افتتاحګانې شوي دي، نو د دې مطلب دا دی چې دا ټولې دغه افتتاحګانې وي که نه پیپرز افتتاحګانې وي که نه کاغذي افتتاحګانې وي که نه. دا خو تاسو بالکل زموږ فلم کې هم دا خبر راوسته چې موږ دا ډاکټر سردار جمال یو ځل دغه نو هغه ته ما وی مې لکه ما سره داسې یو خاطره شته او ما دا چې نو هغه لکه دې باندې هغه ډېر زیات داسې
چې تاسو د فیسبوک باندې پیسې لیکل کړو زما ډېر خوښ شو نو هغه ته بیا ما وویل ما لکه دا چې ما سره یو دغه شته دی دا خو زما خیال دی چې د لړم سترګې د مار خپې به وي چې دا به کېږي چې لکه څومره وخت بچا صاحب صوابۍ کې اوس که ستاسو خیال نو دا ریسنټلی هلته یو ایکشن کمیټي جوړه شوې ده او پای کې ستاسو زمونږ هم لکه پیژنګلو ملګري مشران دي پکې سلیم خان ایډوکیټ د هغې ترجمان دی او مسعود جبار خان دی یا نور پکې داسې دغه وي او هغوی وخت په وخت باندې هلته ډېر زیات احتجاجونه مو کړي او یو خو د لوډ شیډینګ او اوور بیډینګ او تاسو په خپله د دغه محکمې کې پاتې شوي او د هغې نه ریټایر دي لکه وابډا یو خو دا دی چې د وابډې په هکله هم د خلکو سره څه نظر نه لري که نه چې نوم د وابډې راځي نو څه دغه ورسره نه وي نو هغې هم لکه چې څنګه د هغوی څه مطالبات او یا څه خبره وه د هغې تاحال خو د هغې څه نتیجه رونخته او بیا تاسو به کتلي چې دا اوس تیر ورځو کې هلته دا د تماکو د بنډلو د سوځېدو کیسه هم شروع شوه چې پای کې د شاه منصور تمریز بنډلې وسوځولې خپلې دغه نو دا اوورال د صورتحال په صوابۍ کې چې کوم دی نو بل خوا چې دا ګورو نو دا هم ډېر زیات څه ګډ وډ غوندې دی او د ایکشن کمیټه د دومره دغه باوجود خلک کې څه دغه هم نه راځي او محکمو هم څه زما په خیال څه داسې ده روخان صاحب ستاسو د دې سوال دوه جزونه دي که نه لومبی ایکشن کمیټي او بل طرف ته لکه دا د تماکو د دې سوځېدو دا خبره دا دواړه جدا خبرې دي اوس لکه څومره پورې چې د ایکشن کمیټۍ خبره ده نو هغه خو ګوره سلیم لالا یو لکه خاندانی پس منظر دی هغه دا شانته زمونږ مسعود جبار خان دی د هغه ځان لکه یو خاندانی پس منظر دی او خو حیثیت والا سړی دی داسې ورسره چې دا کم دي د صفدرعلي وکیل سید الله خان دی وکیل صاحب داسې ډېر دي د چا چا نومونه به اخلو نو مقصد دا چې دغه خلک خو خپلو کې مکمل طور مخلص دي او د هغې وجه دا ده چې لکه د چا څه کار دی چې دې موسم کې په 2 بجې او په دې ګرمای کې او یا د جمعې په شپو کې چې کوم دی نه په روډ د پاسه شپې کولو دا د ولس دپاره کوي که نه لکه خو هلته کې ولس چې دی نو یا خو دا دی چې د هغوی د دې خلکو نه هغه اعتماد پاسېدلی دی دوره نو هغوی د دې وجې نه راپاسي که نه لکه او ځکه چې لکه داسې اسودهاري خو د هېڅ چا نشته چې ګینې هر چا کور کې سیستم برابر دی نو په دې وجه نه راوځي یا هر څوک بل ورکولی شي که نه لکه نو زما په خیال چې دی نو لکه دغه چې دی نو دا د ایکشن کمیټۍ دا خبره چې دی نو دا خو د ولس کوآپریشن مکمل نشته که چېرې د ولس کوآپریشن مکمل را پیدا شو نو مقصد دا دی چې هیڅ معنی نه لري چې لکه دا کار نه دا مطالبات نه بلکې لکه چې دا بجلی کومه چې د صبح دغه دی لکه چې کوم ځای کې کم شی پیدا کېږي تاسو پې زموږ زیاته اول به د هغوی حقي او لکه د هغوی تاسو په دې څیز باندې زموږ نه زیاته سټډي هم دا پوهېږئ هم نو مقصد دا دی چې دا سلیم لالا کومه خبره کوي چې د 2 روپۍ 3 روپۍ یونټ اګزیکټ هم دا خبره ومنلی شي خو که د ولس زور رالی لکه او دویمه خبره چې کوم دی نو تاسو د تمریز او د تماکو دا د سوځېدو دا چې کوم مهم شروع نو تمریز به چې دی نو دی زمونږ نه لږ جونیئر خو لکه موږ سره کلاس فیلو دی لکه لږ جونیئر دی خو به هر حال دی زمونږ سره یو دی او دا ډېر ښایسته سړی دی او په هر حساب باندې سیاسي او دغه باندې اگر چې زه په خپل ذاتي طور
په دې عمل باندې خفه یم که نه لکه او زما لکه نه ما ورته باقاعده کامنټس کړي وو چې یاره ګینې لکه دا عمل زما خوښ نه دی ځکه دا د اسراف زمرې کې راځي خو هغه غالبا د حافظ الپورش صاحب یو شعر دی چې داسې ماله نن د سوخته خندا راله حمید بابا خو بهرحال داسې مې یو مصره ذهن کې وګزي راځي نو بس د هغې غریب به هم چې ته څه ډېر زیات ناامیدې شو غاښونه سپین که داسې که نه داسې مات ته څه بس زما د میموري هم لکه کمزورې شوې ده خو بهرحال هغې غریب له به هم د سوخته دا شي چې ګینیره لکه مثال کې طور دا کوم بیا خبره دا ده چې لکه مثال کې طور ته اډو که احتجاج کې انو دا احتجاج کې ته خپل تاوان کې او مقصد دا چې دا تاوان ته چاته کې لکه دا کم بې حسه قوم دی لکه که دی ته دا احتجاج وکړې نو سو واټ لکه څه فرق پرېوځي که نه لکه زه په خپل ځاني د دې څیز غنده نه کوم او زه د دې خلاف یم د دې د سوځولو خو دا دی چې لکه مقصد دا دی چې دا کله کله حالات داسې جوړ شي چې بنده جذباتي شي او جذباتو کې سړي ډېر داسې خلک ځان له تیلې ورته کړي او دغه وکړي چې دا ان بیا ته انتها دغه شي که نه بس هغه دغه خبره چې تنګ شي نو په جنګ شي او بله دا چې لکه دې کې بیا بچا صاحب لکه د ټولو نه غټه بنیادي خبره ده چې داسې یو واقعه دا یو ډېره ناشنا یعنی ناویاته غونې یا دغه غونې خبره مې که نه چې یو سړی خپل املاک یا خپل مال چې کوم دی نو سوځي او د تمریض ډېره ښه خبره که دا د خپل بچي سوځم ځکه چې د فصل مثال خو هم د څومره خواري ورسره سړی کوي لکه د بوزغلي نه راواخلې تر پخېدو پورې څومره لویو مرحلو نه او بیا هغه ته تیلې ورته روخان صاحب داسې دی که نه چې لکه دا صرف هغه خواري نه ده که نه لکه ګوره دا خو چې څوک دې سیز سره وابسته دي ای ته پته لګي مقصد دا دی چې لکه دا اوبخور چې دی که نه دا د ګنټو په حساب باندې په دې پیسې لګي ښه بیا اګریکلچر دواینې په دې دغه کې دومره ګرانې دي چې لکه ته تصور نشي کولی بیا چې تخمونه کله اخلي که نه لکه اوس دا خو زمونږ د دې پښتون بیلټ بدقسمتي ده چې لکه اول اپیم واغستی شو دا اپیم زمونږ یو دغه دا خو څه دا نه ده که دا صرف په دې فرنټیر کې کېږي که نه لکه دا خو په دې ټولې دنیا کې کېږي که نه زه خو مثال کې طور خو د هغه استعمال او لکه د هغې باندې ظاهره خبره ملټي نیشنل کمپنۍ هغې ته ناستې دغه کېږي نو دا موږ نه واغستی شو نو اوس تماکو زمونږ نه چې کوم دغه شو ښه نو بیا مقصد دا دی چې لکه اوس که ته مثال کې طور دا شی بالکل باټم ته راولي که نه بیخي باټم ته او لکه یو سړي دی هغه 2 کناله 3 کناله پټی دی او هغه پکې سبزي کري نو چې کله د هغه سبزي راورسي نو د هغې ګټه بیا دوکاندار ته ځي که نه لکه آی چې په تله خرڅوي نه بیا په بل شان باندې خرڅوي او چې لکه د دې غریب په لاس کې نو مقصد دا چې نو دغه شانتې د تمریز حاجي صاحب به هم په دې بنیاد وتې لیکه دا خو داسې نه ده بلکل تاسو ډېره ښه خبر وکړه چې یو د تماکو چونکې مونږ او تاسو په خپل هم دغه یو زمیندار یو نو په دې خاص کر د تماکو باندې چې کوم خرچي څومره بیا یو بټی پخېږي زنانه په تکلیف او بیا د خشاک په قرضونو باندې او دغه باندې او بیا د دې د شپږ ورځې چې کومه مرحله ده د اور د بلیدو د ماشینګ او د راکوزېدو او د تړلو دا ډېر لوی او بیا ګریډ کول او بیا بنډل تړل او بیا کله دا ټول مرحلونه نو دا هغه خبره چې لکه دا ما یو قسم له خپل بچیو سوځول او حقیقت هم دا د خدا غ انتها وه خو دې کې اوس غټه خبردار چې یو پکې لږ دا داسې بو چې د یو خوشحالی یا لږ داسې مطمئن کوونکې غونې خبر دی پکې چې اکشن کمیټه او دغه دې چې کوم متعلقه ډیپټي کمشنر ولته هغوی سره سره ملاقات شوی دی او هغوی د دې خبرې اوس د دې مطالبات چې کوم دي جو روخان صاحب الله دې وکړي چې دا رښتیا وي که نه لکه خو مقصد دا دی چې د دې اکشن کمیټې سره واپډا ریټن اګریمنټ کړی و هم دې ډي سي ورسره کړی و نو مقصد دا دی چې هغه لوډ شیډینګ چې کوم دی هغه لوډ شیډینګ اوس په 3 کې ضرب ورکړه دوره شو نو که چېرې مثال کې طور لکه د هغه بجلی والا
په شانتي دا دغه او دا دا اګریمنټ ذکر دغه کله وي. کا دا وي، نو بیا خو مقصد دا دی چې څه فایده ونه شو، بیا خو اک کاغذي کاروایي شوه، نو بیا باچا صاحب یو بله خبره دا زما ذهن کې وه چې د ایکشن کمیټه اوس د چې کوم دا احتجاج وکړو د دې نړوان دي د ډي سي دفتر دغه باندې چې ورغلي وو او هلته بیا هغوی دا اعلان وکړو چې به بل به نه داخلوي. نو دا بل نه داخلول چې کوم اگر چې هغه پته نه لګي چې خلک داخلي نه داخلي یا دا پورا اتفاق نشته، ولکه دا چې ته بل نه داخلي نو آیا تاسو په خپل په دې محکمه کې پاتې شوي چې دا پیسکو سره تعلق لري دی، نو عوام او د پیسکو دغه چې کوم دی کنه قانوني یا دغه سره لکه د دې څه دغه وي چې یو سړی بل نه داخلي نو بیا هغه نه بجلی یعنی کټ کېدی شي یا د میټر ته وړي شي، ځکه چې کې دا وایي چې وای میټر خو ستا ملکیت ته نه میټر نشي وړي صرف نو اسای بجلی کټ کېدی شي یا د دې څه داسې څه دغه د ولس او د محکمې ترمنځ داسې کار دی. روخان صاحب ییر دی رانه زما د حافظه لکه کمزوري شوې ده، خو پته نشته چې د افلاطون کول لکه څه چې دا قانون چې دی نو دا د جولاګي جاله ده، جولاګي جاله ده، ماشي میږي پکې دغه خري کنه لکه اوس مقصد دا ده چې که زه ته بل داخل نکو کنه لکه مثال خبره کوم نو هغه خو زمونږ نه میټر وړل خو لکه دا خو هېڅ معنی نه لري، لکه مونږ څه کولی شو لکه او داسې زما په ستا په شان ډېر دي لکه. خو د دې سلیم لالا یو لاجک چې کوم دغه کړی دی هغه زه ډېر لکه هایلی اپریشیټ کوم، او هغه دا دی چې لکه مثال چې د چاته کروړونه روپۍ دي نو محکمه خو لکه په 15,000 په 6,000 په 8,000 نه خوارېږي او په ډېر سرکاري محکمو باندې عایشه بس نو مقصد دا دی چې لکه کچېرې د افلاطون دا کول رښتیایي نو بیا خو بس مونږه تاسو خبره کنه لکه او مثال کې طور لکه او زما خیال دا دی چې دغه حل نه دی چې لکه بل داخل نشي، بل خو په کار دا دی لکه چې د عام سړی نه د محکمې اول جمع کی دا هغې یو لاجک دی، محکمه خو د جیبه نه جمع کوي که نه ای له خو د کال فنډ راځي او د هغې نه هغه جمع کېږي، نو په کار دا دی چې د پیلي فرصت کې هغه جمع کوي. صحیح ټیک ده که نه. اوس زما ستا مسله کېدی شي بیماری راله بل څه مسله راله او بجټ کمزوره شو، نو که مونږ جمع نه کړو نو هغې باندې لکه کنزیومر که جمع نه کړي نو هغې باندې څه اثر نه پرېوځي. دې ځای راته یو خبره یو واقعه رایاده شوه چې زه په کوالالمپور کې د چا میلمه وم، نو هغه چې د چا میلمه وم نو هغوی به داسې د کوالالمپور سیټي نه یو 15 کیلومیټر بهر اوسېدل یا 20 کیلومیټر ته ویلی شي، نو د هغوی داسې ډېر حویلي نما غوندې کور لکه زوړ کور خو لکه حویلي نما ورته زه کوم چې لکه لوی و لکه په دغه باندې یو 3 کمرې وې پکې، نو ای به روزانه تلل، ای به د ګنډې دا کار کو، نو ای به روزانه کوالالمپور ته تلل، هلته نه به یې سامانونه راوړل او هغه به یې په کوڅو کې خرڅول. نو هغوی ته ما وی دا تاسو چې روزانه ځئ راځئ هلتې دا دوره پټرول خرچ کوي نو هلته ولې دغه نه اخلئ رهایش نه لري. نو هغوی وی ما ته وی مونږ ته دلته 2 فایدې دي، یو خو دا دی چې دا کور چې مونږ کوم اخیستی دی که نه نو په دې باندې مونږ په کوالالمپور ښار کې یوه کمره په رنټ نشو اخیستی، یو. دویمه خبر دا ده چې وی مونږ د ورځې د ګنډې کار کوو او د شپې چې مونږ راشو مونږ ځان له اخلی پخلی وکړو او بس مونږ وده شو، ځکه سهار له کار له تللي که نه نو زمونږ د بجلی کنزمشن چې دی دا د 200 یونټ نه کمی، نو چې د 200 یونټ نه کمی نو هلته کې هغې باندې د بل د پاسه لیکلي چې نټ ټو بی پیډ که نه لکه تر 200 یونټو پورې بجلی د عامو خلکو دپاره هلته فری ده. اوس مقصد دا دی چې لکه ملیشیا خو
داسې ملک نه دی چې لکه مثال کې طور لکه زمونږ عمر وسایل هغوی سره نشته دغه ور سره نشته نو مقصد دا دی چې لکه دا زما د دغه دوران کې دا دغه رایاده شو چې لکه 200 یونټ لکه هغوی عوامو ته فري بهرحال بچا صاحب دا تاسو ډېره ښه خبره پکې ده یو خاطره هم پکې راغله خو دا موضوع هم داسې ده او ثوابه مسایل هم ډېر دي او بس الله دې وکړي چې ټول ملک مسالې حل شي او ولس کې مو په زموږ په حکمرانانو کې زموږ په چې کوم متعلقه ادارې دي پای کې لغونی دغه حس پیدا شي او دغه ایمان پکې پیدا شي زه چونکه زموږ د پروګرام وخت په سر ترسي نو په اخر کې ځل بیا تاسو ډیره مننه او قدرمن شي چې دغه لري اګرانو کتون ګردونکو د ثوابه زموږ د بي یا سماجی صورتحال چې کوم دی پای باندې تاسو زموږ د ملما چې موږ سره موجود دي سید جاوید اقبال ګیلانی صاحب خبرې واورېدې او خبرې ډېرې کېدې شي خو بهرحال وخت نه لرو نو که ژوند او خیر د پښتونخوا په رنګونو کې به بیا د یو بل موضوع سره تاسو ته مخامخ کېږو تر هغې د اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ